سنت مؤکده معنا دا چې کلک او مضبوط سنت، یعنی چې په بلا عذر شرعي پرېښولو سره انسان ګناهګار کیږي، چې عذر نه لري او سړی پرېږدي سړی په ګناهګار کیږي، او په ورځ د قیامت د انسان دپاره د عذاب او د عتاب او د عقاب ذریعه ګرځي. مضبوط او کلک او ټینګ سنت پرېښوونکی ګناهګار دی بلا عذر چې کوم څوک یې پرېږدي. البته اوله مسله خدا ده چې د سفر په حالت کې کچېرې حالت د امن و قرار وي نو د یو وخت سنت به هم نه پرېږدي، خصوصا د سهار او ماښام سنت چې کتاب لیکلی دی چې د دا دوو وختو سنت په یوه حالت کې هم نه پاتېږي. یعنی که انسان په سفر کې او که په حضر کې، که په کور کې او که په سفر کې، د ماښام او د سهار سنت پرېښول ګناه ده، که په سفر کې که په کور کې. په سفر کې هم دا نه پاتېږي، دا د ماښام سنت هم د سهار سنت هم دا دومره مؤکده دي. دا که په سفر کې هم سنت مؤکده دي، که په کور کې هم پر تا باندې سنت مؤکده دي، نه مې پرېږدي. د سهار او د ماښام سنت پاتې شو د ماپښین او ماښام سنت. په دې باره کې حکم دا دی چې که چیرې په سفر کې حالت د امن و نو د دا دوو وختو سنت منځ دا به هم کوي، دا به نه پرېږدي. او که بالفرض والتقدیر په سفر کې حالت د فرار وي نو بیا دې د ماپښین او ماښام سنت نه کوي، بس صرف فرض او وتر دې کوي، بس خپل سفر دې پر مخ باندې جاري ساتي. حالت د فرار دا معنا چې فرض که ګاډۍ موټر در سره یي، خپل موټر دی و جنازې ته ځان رسوي، د جنازې لمونځ درسه تېرېږي، جنازه درسه تېرېږي، تا ته تکلیف دی که دا سنت کوې هلته جنازه درسه تېرېږي. یا هلته یو داسې ضروري کار دی چې هغه ضروري کار که درسه تېر سي ستا دپاره بیا سخت نقصان جوړېږي. یا فرض که پر مخ باندې مندونه و باران دی، یا د غلو بیره ده، نو بیا د ماښام او د ماپښین سنت مه کوه، خالي فرض وتر کوه ځه، د سهار او د ماښام سنت به نه پرېږدي، هغه به کوې. او یا فرض که بس د بل چا یې ګاډۍ د بل چا یې لکه دا وایي چې کراچۍ ته ځي، د بل چا په کور کې سپوري، یا د بل چا فرض په ګاډۍ کې سپوري، هغه یې نه دروي، نو لهذا په دا وخت کې هم خالي فرض کوه، د سنت بیا ضرورت نشته، ځکه ګاډۍ درسه ځي بس درسه. یو خو ډریوران ظالمان دي، دا ګر پښتون الله تعالی دا ډریوران څه کوي، قسم په بالله که ولاړ شي ولې ظلم کوي یار، چې د ما زیاره د خواران دې شو کړي نه لمانځه ته بیا ته واران ته ولاړې لکه شیطان ته بیا لمونځ کړی څه ته را لمونځ دي 2 منټه نه کېږي. دا ناروا دی، حرام دی، دا ګردو ګناه به دا ډریوران په غاړې، دا ظالمانه دي، دا ګناهګار په ګناه کبیره سره چې خلک نه سنت ورته کوی سي، نه 2 رکعاته فرض ورته کوی سي، نه یو 3 رکعاته فرض په طبیعت ورته کوی سي، ته به فرض سي دی بیا رن وی ظالم. د هر اران به د لپاره ان شاء الله د جهنم ذریعه جوړېږي. ولې ظالم خو 5 منټه ودرېږه یار، دا فرض منځ دی چیش دی هلته چې 50 ته ودرېږه 3 ګنټې ولاړې، هلته چې خدای نه کړه یو بل څه در پېښ بیا په ګنټو ولاړې، او دلته 5 منټه ولمانځه ته نسې درېدی، دا غلط کار دا به الله تعالی د دې ټولو خلکو په باره کې د دغه ډریوران څخه پوښتنه کوي چې د کراچۍ و د کوچ ډریوران دي، یا دغه د پښینو د کراچۍ ډریوران دي، او یا اسلام آباد و کوټه و کراچۍ و پېښور دا ډریوران څخه الله تعالی پوښتنه کوي. ای پنجاب خو موږ هغه باره کې زه خبره نه کوم، او نه خپل منځ کوي نه بل انسان مسلمان لمانځه ته. نو یا فرض که ګاډۍ د بل چا یي او یا یو بل ضرورت یي، نو بس بیا خالي فرض وتر کوه ځه، بس بیا سنت مه کوه. البته خو داسې ډېر کسان شته چې ګزه په سفر کې سنت نه کوي، اکثره تبلیغي حضرات سنت دی نه کوي، حالانکې راوتلي په سنت پسې دي، ما په سنت پوکوي، ما په سنت طریقو پوکوي، لیکن دی په خپله سنت نه کوي. ولې نه کوي؟ زه مسافر ولې مسافر دپاره بیا کوم کتاب وایي سنت مه کوه. خو راجح اقوال د دې علماو دغه دي چې یارو سنت په سفر کې نه پرېږدي، ګناهګار یې که چېرې عذر نه یې او ته سنت پرېږدي ګناهګار یې نه به پرېږدي. خو اکثره کسان چې دي هغه د سنت پرېږدي، دا غلط کار کوي، ښه کار نه کوي. دا به الله تعالی په ورځ د قیامت پوښتنه کوي چې بلا عذره دی دا سنت پرېږدي او نه کوي.